السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اکثر خلک د باغونو اخیستلو کې یو غلطه طریقه اختیار کوي چې هغې د وجې نه دا کاروبار بیا ناجایز شي. کله چې میوه پخه شوې نه وي، بدوی صلاح نه وي شوې، هغې نه مخکې دی باغ واخلي، هغه چې د هر څه باغ وي، میوې باغ وي او یا سبزي وي، نو هغه چې پخه شوې نه وي په خپل ونه کې او دې نه مخکې دی واخلي، دا جایز کېږي نه. نو زمونږ خلک بیا کله داسې کوي چې 2 کاله 3 کاله باغ واخلي، حالانکې میوه هم پکې نه ده راغلې، هغې نه مخکې دی واخلي، نو دا د شریعت مزاج نه دی، دا جایز نه دی. البته چې کله میوه پکې وټوخېږي، پخه شي، هغې نه پس د هغې بیه وشي، بیا هغه جایز هم شي او په حلال کاروبار کې الله تعالی بیا برکت اچوي. خو چې کله ناجایزه طریقې هغې کې برکت نه وي.